बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका अफला तअक़िलून। सूरतुल क़सस शलम इस्पारा आयत नंबर 60 सूरतुल क़सस दोहे सेरे अवाले सकी तसली और कुल नबी अलैहिस्सलाम ता तफसीली वाक़े मूसा अलैहिस्सलाम और ज़जर मुनकिरीन होता दुएमा ऐसा के इस बात नबूवत और बयान मकासिद अरबाओ नबी अलैहिस्सलाम दाग मिशन सो दी सूरत के दागे न मकासिद अरबा बयानई चाहे इस बात तौहीद इस बात रिसालत सदाकतुल किताब और ईमान बिल आखिरत दा मिशनो द नबी अलैहिस्सलाम दागे ने सलोर जिक्र को दी सूरत के सूरत के तरगीब और कुलजे पदे कुरान करीम था दमनुन को हालत बयानो लो दनमनुन को हालत बयानो लो और नबी अलैहिस्सलाम ने तसली और कोला दारंगी नमनुन को ते जवाजिर जिक्र कोल रटनी और मनन को ता बिशारतु न खुशखबर और ले कला दुनिया दा जुन दा रुकावट गर्जी दा आखिरत दा तैयारी द पारा आखिरत ला सड़े तैयारी कई द दुनिया जुन दा रुकावट गर्जी मकसद गर्जई और दुनिया कारून के दुमर और शी आखिरत ला द तैयारी को टाइम न मिलावी दुनिया के दुम रजान स्तड़े की दुम रजान वरडूब की आखिरत ला तैयारे आयल ताब न राजी ब्या स्तड़े भी कुरान करीम कला दुनिया स्पकावे जिक्र की इंसान दुनिया स्पकदा कि यवाजी दुनिया जी वैश्तन स्पक पशे दुनिया कारो का खुद जरूरत मुताबिक का मकसद मगर जवा मकसद योगर जोलो दाखलो निजुन दा बतीर शी और सबा क़यामत क्या हमेशा हमेशा जुन अबद खराब थी दुनिया दा ज़ेब ज़ीनत बयान कई वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा वमा ऊतीतुम आहाज रकड़े से तासुता मा मौसूला वमा ऊतीतुम
آچے درکڑے شید تاسوتاو من شیئن سسیداو ومتاع الحیات الدنیا نسکا دجن دنیا داو وزینتها او خیش دی دنیا. سورہ شورا کی دقیقہ سے آیات رازی پینشتم اس پارا سورہ شورا شپاک دیر سمیت آیت 36 خودلتا وما اوتیتم وی اور سورہ شورا کی وی فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا. سورہ قصص کے وما اوتیتم وی اور سورہ شورا کے فما وی فما اوتیتم من شیئن پساچ در کلیشی تاسوتاو آچے در کلیشی تاسوتاو من شیئن سسیداو ومتاع الحیات الدنیا نسکا دجن دنیا داو وما عند اللہ خیر آہا چپنی دا اللہ دی خیر و ابقا غرد و باقی دی چاہتا پارا للذین آمنوا آکسانو تاچ مومنان دی وعلا ربهم یتوکلون او پرب خپل بانی دی زان سپاری توکل کئی وعلا ربهم یتوکلون او پرب خپل بانی دی توکل کئی دی زان سپاری. بعضی خلق توکل دیتا ہوئی پختانو تا توکل ہوئی توکل او توکل دیتا ہوئی یہ دنیا کے حالون پریک دی ویر پا اللہ میں توکل لے بسو پا اللہ میں زان سپار لے رہے دا توکل او دا توکل ریبان دی یو واقعہ ذکر کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ خپل کتاب مبسوط سرخسی کے کتاب الکسب کے صفحہ 244 کے آیا واقعہ ذکر کئی حیث مر بقوم وقد بین هذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیثی حیث مر بقوم من القراء فرآهم جلوسا قد نكسوا رؤوسهم فقال من هؤلاء فقال هم المتوكلون فقال كلا ولكنهم المتأكلون یاکلون اموال الناس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پلارہ تیرے دو قاریان ناس کی سرنے ٹرکڑی تپوسو کچھ سکتی وطوئلے شو چدا متوکلین دی پاللہ زان سپار لے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تو فرمائل لا کلا دا کې دې نشي توکل او توکل دا نشي کېده. وقال کلا او ته هرگز دا نشي کېده ولكنهم المتأكلون یاکلون اموال الناس. دا متأکلین دی متوکلین نه دي متأکلین دی یاکلون اموال الناس خلق مالونه په غلطه طریقې سره خوري. اور بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الا انبئکم من المتوکلون آیا تاسو خبر کم کہ توکلی چاہتے ہوئی متوکل چاہتے ہوئی وقیل انہم وطویل شچیاؤ فقال ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل والذی یلقى الحب فی الارض ثم يتوکل علی ربی عز وجل. توکلی اغیت ہوئی متوکل اغیت ہوئی چیزمکہ کے دانو غردئی اور نتیجے بیا پالا بانے اس پاری یعنی اسباب استعمال کی
دا نظمکه کې ورځي او نتیجه په الله اوس په دې ته توکل وي. توکل دې ته نه وي چې ته اسباب می استعمالوا. دنیا دا اسباب ودا، اسباب به استعماله بیا د الله خو خره چاهي کې اثر چي او کنه چي. یو سړی وادي نه کړي ازویني شي غوسته او چې وادو کې بیا هم دانش چې خامخا به مې زوی لور کېږي، بیا هم الله ته محتاجي چې الله اووالي نو وروکي که نه غواړي نه ورکوي. نو توکل اسباب استعمال کا او نتیجه په الله وسپاره. سورہ شورا کې وی والا ربهم یتوکلون او پرم خپل باندې ځان سپاري دی. اسباب استعمال کی اور نتیجہ پا اللہ وسپاری. دانگی قرآن کریم دا زیب دے ذکر کئی دا دنیا سپکاوے ذکر کئی چی انسانا دا دنیا کار ضرورت پاراو کا مقصد مگر زوا او دنیا کار دا ضرورت تے دا مقصد نه دی. سورہ آل عمران کی دریم سپارہ سوال لسم آیات کی دا دنیا سپکاوے ذکر کئی او آغا چیزوں نے ذکر کئی چا سڑے دا دین دا کارنا منی کئی نو آغا چیزوں نے دا آغے تفصیل کئی. دریم سپارہ سورہ آل عمران آیت 14 زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس خیر تکڑی شوی دی خلقو تا. زوینا سیغا مجھول روڑا زوین للناس خیر تکڑی شوی دی خلقو تا. چاولا خیر تکڑی دی سورہ نمل کی بیا نلسم اس پارا سلیستم آیات کی ہوئی وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ او خیر تکڑی دی دیتا شیطانو دنیا دانا کارا عملونو. وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ سورہ نمل کی سلیستم آیات کی خیر تکڑی دی دیتا شیطان انا کارا عملونو دائی فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ نبن کری دی دیلرو دلار دا اللہ نو فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ دیلار نمومی. اللہ والا شیطان خیر تکڑی دی. سورہ آل عمران کی وئی سوال سمجھ کی زوینو خیر تکڑی شویر للناس تپانا دخل کو شیطان والا خیر تکڑی دی سشیر آسیزون ذکر کے حب الشہوات من خواہشاتو من النساء دخلنا والبنین دزامننا من النساء دخلنا داخل رکاوٹ گردی کلا کلا چنی کا خزی ناستا جامی دی جامو بانے سڑے پٹھی گی پردہ پہ باندے رازی نو خدا خو اللہ دیر پارا پیدا کرے دا چی اللہ استا پردہ پہ باندے راشی. سورہ بقرہ کے آیت 187 کی ہوئی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دا خز جامی دی تاسو دا پارا او تاسو جامی یئی خز دا پارا. سڑے دا خز جامی خز دا سری جامی
د سړي پرده په ښځې راځي او د ښځې پرده په خاوند راځي. دا د جامې دي. خو چې کله دا ښځه بېدینه وي دا د خاوند خبره نه مني. دا خاوند نه ځان اوچت ګڼي، کور کې ځان مشر ګڼي. ځکه ښځه کور کې مشر چې دا به سړی وي. سورې نساء کې 34 نمبر آیات کې وایي الرجال قوامون علی النساء، سړي چې دي حاکمان بوي په ښځو باندې. کور کې به مشر ښځه نه وي، مشر به سړی وي. او چې کوم کور کې ښځه مشر شي، کم کلی کې ښځه مشر شي، کم ملک کې ښځه مشر شي، نو کور اکل عمل انشي کامیابی دی. لن يفلح قوم ولو امرهم امراتا. نبی علیہ السلام فرمایي قوم ایچری نشي کامیابی دی چې د خپل کارونه ښځو ته وسپارل. کم کور کې چې ښځه مشري ښځې سترې هوښیارې ښځې وي، خاوند له ښې مشورې ورکوي او فیصله خاوند کوي. یو نیم کور کې یو نیم کې نه بلکې هر یو کور کې تقریبا ښځه چې نو هغه ځان مشر ګڼي، نه ښځه چې ده نو هغه مشره نه ده د کور. الرجال قوامون علی النساء. الله وایي کور کې به سړی به مشر وي، سړي به مشران وي. او چې کله ښځه مشره شوه تا د دین نه منې کوي، تا سره په دین کې تعاون نه کوي، نو چې رکاوټ ته د ګرځي په دین کې، نو الله وایي دا ستا ښځه نه ده، دا د دشمنه ده. سورې تغابن 28 سپاره کې 14 آیات کې مؤمنانو ته وایي چې ښځه تا د دین نه منې کوي، رکاوټ ته د ګرځي، د خاوند خدمت نه کوي، خاوند سره مرسته نه کوي، خاوند سره توحید او سنت نه مني، خپل درجه نه پیژني، د خاوند درجه نه پیژني، خپل درجه کې ځان نه ساتي او خاوند ته سردردی وي. کور کې چې ښځه تابعدار وي، ښځه نیک وي، ښځه هوښیاره وي، ښځه دیندار وي، نو هغه کور ته چې سړی راشي، خاوند راشي، هغه دمه شي. او چې کله ښځه پس پوهېږي نه یا پوهېږي خو قرآن او سنت نه خلاف وي، خاوند باندې ځان مشر ګڼي، د کور نظام ګډوډي. ځکه د کور نظام چې دا ښځه چلوي، د کور ناظم چې دا ښځه وي، امیر خاوند وي، سړی وي، نظام ټول ښځه چلوي. د کور نظم چې دا ټول ښځه چلوي، د بار نظام ټول سړی چلوي، خو یو بل سره مشورې کوي. وتشاور بینهما. سورې بقره کې وایي چې ښځه او خاوند خپلو کې مشورې کوي، په مشورو سره کور چلوي. ښځه خاوند له مشوره ورکوي، خاوند ښځې له مشوره ورکوي، یو بل سره مشوره کوي او د کور نظام رواني. وتشاور. سورې بقره کې او اوږد آیات کې وایي فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. چې بچی د تینه پرې کوي نو ښځه خاوند مشوره وکړي خپلو کې، دا متفق شي. نه الله وایي فلا جناح علیهما، هیڅ ګناه نشته په دواړو، مشوره دې وکړي. ښځه مشوره ورکولی شي، سړی د ښځې مشوره چې هغه پای کې فایده وي، فایده ناکې هغه منلی شي. او هوښیارې ښځې شته، د ښځو نه ډېر کارونه الله اخیستي دي. د نبي علیہ السلام بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه داسې بیبي وه
چې نبی علیہ السلام له تسلی ورکولا نبی علیہ السلام نے بوج پک کړو آله تسلی ورکولا چې ته د خلکو خدمت کې الله واستانس پوري ته د خلکو خیر خوای الله وتانس پوري خزه خاون مشوره بولو کې کوي او کور نظام چلی کله چې خزه د خاون نافرمان نه د خاون خبره نه مني ځکه بعضی کورونو کې نظام ګډوډي د خزه خاون خپل مینس کې جوړ نه راځي او د دین لپاره رکاوټ ګرځي خزه چې سمای خزه چې نیک وي خزه چې دیندار وي خزه چې خوشیار وي د خاون تابعدار وي د الله تابعدار وي ناکور د جنت یو نمونه او چې کله خزه آیا خاون نافرمان شي خاون ته رکاوټ ګرځي د دین په کارونو کې دین یې من الله وي دا ستا خزانه ده دا خو دشمنه ده سورۃ تغابن 30 سپاره کې سوال سمات کې الله وي مؤمنانو ته یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو اے ایمان والو ان من ازواجکم بشک بازی د خذستا سنو و اولادکم او بازی د اولاد ستا سنو عدو لکم دشمنان دی ستاسو چې د دین نه منې کوي دا د خزانه دا د دشمن ده دا د زوینه دا د دشمن دی فحذروهم ویریږئ د مینې د دینه بیا دومره مینه ورسره مه کوه چې تام ځان پسې واړئ او د دین نه دې پاتې کړي نو اول ذکر کوه ښځه چې ښځه سمئ نیم کور دا ښځه چلی د کور نظام چې او صحیح وي بچی چې دي د بچو تربیت دا ښځه کوي دا مور کوي د مور جولای دا د بچی لپاره تربیتګاه ده کما مور چې دیندار وي مور چې خوشیار وي هغه بچی تربیت سم کوي بچي چې د کوي نو په وګونې ټپای او کلمه وته وي په وګونې ټپای وته لا اله الا الله لا اله الا الله دا توحید وته وګونو کې چي مازو کې ول توحید چي نا پښتانه دې هټولي خبرې داسي چې هغه لاس په وته مات کی لا اله الا الله نو دین للللو جوړ کړ نو چې معصوم ود کوي وی للللو 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 نه لا اله الا الله دا توحید کلمه ده لا اله الا الله کما خزه چې دیندار وي داغي بچي ا دینداري د مور جولای دا لومبه تربیتګاه ده لومبای مدرسه ده دیو جنا د جبې نسبت چې نو هغه مور ته کیږي وای مورانه جبې ده او دا نسب نسبت چې د خپل ته کیږي وای دا فلان کی زوی دی د فلانی زوی دی د مور نوم نه چې د فلانې زوی دی د نسب نسبت دا پلار ته کیږي د فلانی زوی دی او جبې نسبت مور ته کیږي وای دا مورانه جبې ده مور چې دینداري هغه بچو تربیت کوي هغه بچی نه کان وي نو دا خدای ذکر کا زوین للناس ذکر شي دي خلقو ته حب الشهوات من الخوایشات من النساء یعنی د خذنو خلبتا ته رکاوټ ګرځي چې بي دي نه دویم والبنینا او زامن چې دیندار ای نو سړي وسره جون خېستوي تابعدار بچي وي ابراهيم عليه السلام بچي تابعدارو ابراهيم عليه السلام ته بچي ما خوب ولیدو
چې تا علالو ما اسماعیل علیہ السلام ته وی بابا جی پروا مکوا افعل ما تؤمر سجدت الله حکم کوي هغه څه وکا الله چې تاسوي پلار وته وی سورہ صافات کې آیت نمبر 102 کې فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لارو ته بچي ما خوب ولیدو خوب کې تا لالو ما ستاسره راو دا انبیاء علیهم السلام خوب دا وحی دا مبشرات دي 46 واحد سره د نبوت نو ابراهيم عليه السلام بچی ته وی اسماعیل علیہ السلام ته بچي زتا لالو او دا اله بالغ شو اسماعیل علیہ السلام نو تسوی قال یا ابت فعل ما تؤمر بابا جی سچتا تا اللہ حکم کیا ہوگا او کده نن زمانی بچیو نن زمانی بچی تا شاگرد تا روحانی بچی تا خپل بچی تا غته چې خبر او کی چې په طبيعت ني نو چې ته خبرې کې به تختیدلې او یا پړشي خبر نه مانی چې دا طبيعت نه بیا مني او چې طبيعت نه خلاف یو تختی ابراهيم عليه السلام بچی ته وي بچي ما ته الله حکم کوي زه خوب کې وینم چې تعالی لوم اسماعیل علیہ السلام ته بابا جی افعل ما تؤمر او کا هغه چې تا ته حکم کولی شي تابعدار بچي اکپلار وته هر څومره سزا ور کوي کپلار وته هر څه وي نو دې تابعدار وي او نافرمان بچي خپلار سره لا ته جوابونه ور کوي پلا سره ایرای وای داغي نمونه هم د ذکر کوي سورہ ہود کې دا نوح علیہ السلام او داغه د زوی د کنعان واقعا ذکر کوي نوح علیہ السلام بچی ته وای سورہ ہود 12 آیت 42 کې ونادى نوح ابنه وكان في منزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين आवाज وکړو علیہ السلام خپل زیتا او اوله پکیناده رکیشتای وته ای بچنا سور سمسنا ولا تکم مال کافرین امکه کافرانو سره بچی راځه کیسته کې رسول چې بچي کلمه وایا ایمان وروړه نو سره باس کوي کنانو ته قالو ساوي الى جبل یاسمنی من الماء ویل کنانو زړه چرام شمزو غرتا یاسمنی من الماء بچو کیما دوبونا پکا دا چې لکه اسماعیل علیہ السلام خبره منلې وي بالکل حلال میکا پلار دته وی بچی نظر سوچ کیشته کی چې غرق نشي ډوب نشي سیلاب راځي طوفان راځي نو دی وته وی ساوي الى جبل یاسمنی من الماء او زنه چرام شمزو غرتا بچ پکی مال ردوبونا پلار وته وی قال العاصم اليوم من امر الله الا من رحم وینو علیہ السلام نشتے بچ کون کے ننو دے دا عذاب دا اللہ نو مگر آسو چران شی پاک باندے وحال بینهم الموجو او واقع شوی واقع شوا پمنزو دوانو کی چپرا لدوبو فکان من المغرقین وکنان دا غرق شونا لارو غرق شو تباشو دا پلار خبر یو نمانلا اسماعیل علیہ السلام پلار خبرو منلا نو اول خزا او دویم نمبر بیا زامنو حب زوین للناسی ایتکڑی شویدی دا پرنا خلقو حب شاواتی من دا خواہشاتو
من النساء یعنی د خزونو والبنین د زامنونو دریم رکاوټ والقناطیر المقنطرة او خزانه ته پته من الذهب سرو زرنا والفضة ونسفن زرنا مالا دوله سره مشغول دي سرو سپینو سره لوبي کوي دین تینه ایوي او پینزم والخیل المسومت او سنه نشاندارم الله لګاړه ورکړي سولي ورکړي او شپور ځای کې ګرځي کله مری ته او کله نتیاګلې ته او کله یو دې ته کله بل دې ته او تر رکاوټ ګرځېدلې انعمت الله ورکړي الله په لار کې نه لګي نه ګرځي او په دې دینه کې ګرځي شپږم ول انعام چار پیان وامي کې ګړي بيزي دا تعالی ورکړي هغه سره مشغولي او د دین کار نه کوي ول حرث او فصل دا وسې ذکر کا افتا کې ورځي دي او دا ورځي په دې او سيزونه باندې لارې خرڅ شي دلا تیاری لپاره ټیم ملونه شو آخرت لپاره لالو د دنیا نه الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر غافل کړي تاسو ډیر والی د مال ترې پورې چې ورسېدای تاسو قبرونو ته مرګ ور باندې رالو الله وحید آیات اخر کې ذالک متاع الحیات الدنیا دا څنګه د ژوند دنیا نام متاع سره وي یو سره پلار تیرې دو یو کور کې خبرې ووري دي دلارو وګي وته کې خو ناکور کې دوه کس لګیا دي نایو وته وي جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل سپیرالو او متاع خلک وښته او تختې دوهر پلا دې سړی سوچو کو چیرې دا متاع څه شي دی راشه تاسو کو چې دا متاع څه شي ذالک متاع الحیات الدنیا دارالو تینه تاسو کو وتا دا متاع څه شي دی چې دا سپی خلک وښته وې تختولا نایو ته وی متاع زنانه کور کې چې کله لوخي ویني چې لوخي غوري اپ وبونه پاکي نو بیا پکې کپڑا وای نا کپڑا تینا غړواله راکاږي دا وړه کپڑا دا ګنده کپڑا وې دې تمګه متاو دا متا دا نا ګنده کپڑا پرتوا متا سپیرال وای خلک وایسته ځکه غړواله پاغي باندې نسپیا کپڑا وایسته خلک و تختید جال کلب واخذ المتاع وفر الى الجبل سپیرال متا خلک وایسته او غر طرف ته تختیدو ذالک متاع الحیات الدنیا دنیا دا مردار ده دا دنیا چې پښتانه او خیاران چې ناغي مال دولت تسوي وی دا مال دولت د لاس خیره دی خیره چې بسړي باندې راشي بیا اصحابوي کوي مال دولت چې سړي سره زیات شي نه خرابوي ډیر کم خلک داسي چې خرابي نه کوي الله وی اکثریت سره خرابيږي سورہ شورا کې 15 سپاره کې 27 نمبر آیاتو ګورئ الله وی زیات خلک چې دی مال دولت سره خرابيږي ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الارض ولو بسط الله الرزق لعبادي کفنا خبر کړي الله رزق خپل بندګانو ته لبغوا في الارض خان سر کې شیوا کړو دای پزماکه کې مال دولت سره خرابيږي ولکن ينزل بقدر ما يشاء الیکن لګي الله په اندازې سره چې خوښ شي انه بعبادی خبير بصير یقینا الله په خپل بندګانو باندې خبردار او لیدونکي دی نو چې الله مال دولت درنکو نو شکریا ادا کا
کہ درکڑے وے نتابا لکه د قارون په شانتی بیا سرکشي کړي وا نو تا وسره خرابېږي نو الله ځکه در نکو. او دا نمونی بیا ذکر کړي سورہ قصص کې د قارون واقعیا چې ذکر کی یا مال دولت باندې غرور او فخر کولو چې دا ما غتلې انما اوتیت علی علم عندي. غریبان شو چې قارون روتو په پنجو ګرځېدو داسې فخرج علی قومي فی زینته ورپسې به خپل باندې تفصیل کو بیا ان شاء الله. دې صورت کې آخر کې قارون واقعا راځي سورہ قصص کې. نا غریبانو چې ولیدو نایسوی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون چې مونږ ته الله دغه سیمه الله کړې او چې کله الله هغه پزماکه کېو منډلو نا غریبان بیا سوئی سبا باندې بیا آد بحث کې سورہ قصص کې غریبان بیا وئی قارون تبا شو لولا امن الله علینا لخسف بنا کله احسان کړه په مونږ باندې خامخمړلې به مونږه پزماکه کې مونږ ته کمال لا کړه مونږ به کړ قارون په شانتي ویل چې انما اوتیت علی علم عندي مونږ هم تباشي او شکر دې چې الله راته قارون په شان مال لا نه کو دا الله شکریا ادا کا نو کله به الله ته مال نه درکې نو خفکیګه ما تو سره خرابېږي دا الله شکریا ادا کا ذالک متاع الحیات الدنیا دا اوسې دنیا ذکر کو دا و ورځې هفته کې دې په دنیا باندې مشغوله دي او د ټیم ملو نشو آخرت له تیاری اولادو د دنیا نه والله عنده حسن المآب. الله چې دې پنځ داغه باندې خیسته بدله ده چې د الله تابعداري دی وکا د الله توحید دی منلو جون د نبی اسلام په طریقو باندې تیر کو حقوق الله داغه خیال دی وساتلو د حقوق العباد خیال دی وساتلو الله دې خوشاله کو الله د ناراضه شو. نبی اسلام ته بیا وی په لسمه آل عمران کې قل او نبئکم بخیر من ذالکم وایتا خبر کم تاسو ویو بهتر خبرې سره د دې سيزونو تاسو نه ادار للذین تقوا د پانا کسانو چې ځان بچی د مینې د دنیا نه دنیا مقصد نه ګرځي ایند رب په طرف د باندې جناتون باغونری تجری چران بای من تحتها الانهارو لاندې رونو داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه بای پدې کې وازواج مطهرة بیبیانې پاکې ورضوان من الله اور رضامندیا طرف د الله نه والله بصیر بالعباد او الله لیدونکی نه په خپلو بندګانو باندې الله لیدونکی دی په خپلو بندګانو باندې چې څوک خرابېږي ورسره هغه نه ورکوي مال نه او بعضې وخت کې ورکي لکه قارون ته ورکو نه ورسره څه شو او سره غرق شو تباه شو نو چې الله درته مال درکړی دی بې ځایه مه لګوه که نه دی درکړی ګیلې مه کوه ته ورسره خرابېږي. نو د دنیا دا سکه چې ده د دنیا دا ژوند دا سکه ده ځکه دلته وایي وما اوتیتم من شیء چې درکړی شی دی تاسو ته من شیء څه څیزه ومتاع الحیات الدنیا نو سکه د ژوند دنیا نه وزینتها او ښایست د دې دنیا. نور تفصیل به انشاءالله دې باندې بیا سبا لکو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.